ناسي دا ستاسو پاخه ځایونه دي ښي طرف او ګس طرف ته وګورئ خپل ملګري وپېژنئ که بیا یو طالب وایي چې دا یو زما دی بل وایي زما دی چې کوم ته پته وي نو ښي طرف او ګس طرف ته وګورئ چې کوم ستاسو ملګري دي دا ستاسو پاخه ملګري دي انشاءالله تر اخره پورې که دوی دې بره ناستي که ښکته ناستي که بچتې دا ټول ستاسو پاخه ملګري دي او بیا ستاسو یو طالب چرني راغلی نو د هغه په ځای باندې به بل کس نه کښېني د هغه ځای به خالي پرېږدئ چې ما ته هم پته لګي چې دغه طالب سبق له راغلی دی او دغه طالب نه دی راغلی نو خپل ځایونه دا ستاسو پاخه ځایونه دي او دا وپېژنئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر نه مخکې د قرآن کریم د زده کړې او د فهم دپاره څه اصول او مبادئ بیانو د هغې زده کړه د قرآن کریم دپاره هغه ډېره ضروري ده دو قسم اصول من بیانو یو قسم اصول د قرآن کریم د مقاصدو د پیژندلو دپاره او دویم قسم اصول چې هغه د الفاظو او د معانیو سره تعلق لري هغې ته موږ وایو الوجوه والنظایر اول منگا اصول بیانو چاہ قرآن کریم د فهم سر تعلق ساتی د مضمون سر تعلق ساتی دارینا اول تعریف د قرآن کریم پی جندل ضروری دی چه قرآن کریم کم کتاب دے او دی تعریف سدے علماء د قرآن کریم تفسیر کرے تعریف کرے عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف پختو کی مطلب دا شاگا کتاب چه عربائی چاکی دے او داغی پراتلو کی هیچ شک نشتے چه اللہ را لے گئے
محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باندې را لېږلې په ښکاره وحی باندې او موږ ته په نقل متواتره رارسېدلی دی یو د بل نه هغه د بل نه هغه د بل نه او په صحیفو کې په کاغذونو کې لیکلی شوی دی دا تعریف چې علماو کړی دی نو دا هغوی د قرآن کریم نه راغستی دی دا الله رب العزت د قرآن کریم تعریف چې کوي نو په مختلفو ځایونو کې په مختلفو طریقو باندې کوي لکه سورہ شعراء آیت نمبر 195 کې الله وی نزل به الروح الامین سورہ شعراء آیت نمبر 195 یوصل 95 نزل به الروح الامین علی قلبک جبریل امین راوړی دی ستا په زړه باندې راوړی دی لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح عربی باندې واضح جبه باندې راوړو دي دارنګ شک پکې نشتا قرآن کریم کې الله رب العزت اول فاتحه کې وایي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب اللہ را لگلے دے کی ہر شک نشتا سورہ السجدہ دویم آیات کے اللہ وی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین راتلل کتاب دا اللہ دا طرف ندی او دے کی ہر شک نشتا چھ اللہ را لگلے دے دارنگی سورہ طه کے درم آیات کے وہی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا راتلل دا آغا طرف ندی دا آغا ذات دا طرف ندی چاگا اسمانون عظمو کی پیدا کری دی صحیفوں کی لکلے شو دے سورہ طور کے وہی وکتاب مستور او کتاب چغلی کلی شوی دی سورہ عباسہ کی دیارلسم آیات کی وی فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرہ کرام برغا پاگا صحیفوی زدمن کی لکلی شوی دی اچھتی دی پاکی دی اللہ سند اغا لکن کو کی دی چاہی ذاتمن دی دارنگی یدلو صحفا مطہرہ فیا کتب قیمہ سورہ بینہ کی ہوئی داتون آیاتون چاہ جمع کی قرآن کریم دا تعریف تی معلومی کی عربی جبہ کی دے واضح جبہ کی دے ہر کتاب چرپ واضح جبہ باندھ دے پا عربی اللہ پا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ دے واسطے جبریل امین والے گلے اور منتا پا نقل متواترہ واسیدل دے واضح وحی باندې راغلی اخکارا وحی باندې راغلی او په پاکو صحیفو کې لیکلی شوی دی هغې ته وایي قرآن کریم د قرآن کریم ګڼ نومونه دي ډېر نومونه دي اسما د قرآن او دا اسما د قرآن اکثر مشتقات دی او دا دلالت کئی پا صفات باندی پا مبدا باندی دا قرآن کریم گن نمون دلالت کئی پا دی چه دا کتاب دا دیر صفاتون لائق تے
لگے سرئی آغتا خلق قاری سے بوئی سوک وطا حافظ سے بوئی سوک وطا مولوی سے بوئی سوک وطا مفتی سے بوئی یوم ملالے سوک وطا مفتی سے بوئی سوک وطا قاری سے بوئی سوک وطا حافظ سے بوئی سوک وطا مولوی سے بوئی داولی ذکا دو تجوید کرے دے نقاری ہوتا ہوئی قرآتی کرے دو قرآن کریم حفظ کرے دے نحافظ سے ہوتا ہوئی دو علم کرے دے ندتا مولوی سے ہوئی دے فتوی ورکی خلق لان مفتی سے ہوتا ہوئی داتور صفتو نبکی دی دراسی دا قرآن کریم گرن نمونے دی دا دلالت کئی پا گرنو پا دور صفاتو باندے سیوطی رحمہ اللہ داغ کتاب دے الاتقان فی علوم القرآن پاوے کہ اغا وسالویت صفتون دا قرآن کریم ذکر کری دی 47 نمونہ دا قرآن شیخ القرآن اللہ دے پر رحمت لیگی اغی بیا تدبر قرآن کریم کے کڑے سوچ کڑے نوائی دے قرآن کریم تقریباً شبیتن ہونا صفتنا ذکر کری دی چھے قرآن بخبلا اغا خودلی دی شبیتن ہونا دے قرآن کریم یا دوش بیتن ہونا اغا قرآن کریم کے ذکر دی چاہی کہ تقریباً شبیتن اغا حضرت شیخ القرآن العرفان فی اصول القرآن کے ذکر کریو دانونے دا قرآن کریم دا دلالت کئی دا قرآن کریم پہ صفاتو باندی محمد جمیل غازی داوی کتاب اسماء القرآن فی القرآن اور 50 نمونہ ذکر کری معلومی دا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو اور قرآن کریم عادلو اور بکلکلوی چما صرف سورہ یونس شپک میاشت درس سادہ قرآن کریم کے بڑی نیت مطالعہ کرے چلیے دی خلاصے اور نچوڑ راؤ باسم اور داسی چلماس خطن تر سہارا پورے ماں با قرآن کریم کی سورہ یونس داول تراخیرہ پورے کو اور نچوڑ با مترائیس کر شپک میاش دے ماسوطن در سہارا صرف سورہ یونس مجھے نورو کی بے سورہ مطالعہ کری ذکاوت شیخ القرآن ویلیشو اول شیخ القرآن لقب دا زمنگا دا پنپیر شیخ القرآن لور کریشو دا غین رست پختانو طالبان بیاچ پینڈائی تلارل نبیاد پندائی مولانا صاحب طاقتا بے شیخ القرآن ہوئی بیا رسو شیخ القرآن دیر شو بلا شیخو اسے چی ترجمہ کی تو شیخ القرآن شی شیخ القرآن لقب دورا آسان ندے دیر گرام دے زمان وقت خلق بس شیخ القرآن انشی نو شیخ القرآنو نو آغا دومرا مطالعہ کردہ چی محمد جمیل غازی بزائے پاتے شوئے دے امام سیوطی پزائے پاتے شوئے او اگر دن رہا پورے گڑوا چه قرآن کریم اسماء پا قرآن کی دریش بیتا اغیر خودری دا
یو کم شپیته العرفان کې ذکر کړی دي او دا باقی بیا مونږ ته په درس کې اورېدلي لکه مصدق کوثر نو هغه ته مونږ دغسې اورېدلي دي بیا نو قرآن کریم اسماء ګڼ دي او دا دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې لکه مثلا د یو تشریح مونږ کوو د قرآن کریم یو نوم دی الفرقان الفرقان بیانوین کی الفرقان جوڑ راوستون کے نلے ویلے الفرقان بیانوین کے سنگلے لکه مثلا سورہ بنی اسرائیل یو شپږم آیات وګورئ 106 سورہ بنی اسرائیل تاسو به یو کار کوئ د سورتونو نومونه به یاد کړئ چې تاسو ته بیا دا اسانه وي چې کله مو وایي فلانې سورت فلانې آیت نو تاسو ته به یاد وي چې دا سورت د فلاني سورت پسې دی فلانه سپاره کې دی لکه فاتحه بقره ال عمران نساء مائده نام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم داسې درته یادی بیا شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولیږي زما ابتدایي استاد مولانا عبدالکبیر دریګوار هغه ما ته وی زما مدرسه وه زه بره کمره کې ناست وم ما ځان له لیکل کوډ وی شیخ القرآن رحمه الله راغی وی ما ته وی چې څه لیکې کبیره شیخ القرآن چې وکم شاګرد سره ډېره مینه وه نو نوم یې ورته اخیسته مولوي صاحب به نه وي وی څه لیکې کبیره نو هغه ما ورته وی چې زه د سورتونو دا نومونه ځان ته لیکمه چې یاد شي وی خاندل چې مړه راکړه زه به یې درته شعرونو کې ولیکم مناسبه هم ورسره نو ما ورته وی چې هغې چې دا به راله ولیکه ما ته وی چې زه چای باندې کا یو کپ مزیداره وکړه دواړه به اوس کوو یو کپ ما په سټوپ باندې هغه زمانه کې طالبانو سره بس سټوپونو نو په سټوپ باندې پم مې ورکړه سټوپ لاو چای مې کېښوده او به ډېر ښه چای څښله شعر قرآن ما چای باندې کړه او شعر قرآن کاپي او پین راواغستل ما چې څو چای پخوړل شعر قرآن ټول سورتونه اشعارو کې لیکلي وو چې فاتحه کې دي حمدونه معتبر بقره کې مضامین څلور بهتر انبیاء والا سره آل عمران دي نساء په مائده نام اکثر اعراف انفال توبه ردی یونس هود یوسف رعد سره دي برابر ابراهیم کې د انذار د انبیاءو نمونه د عذابونو په الحجر نحل شو بنی اسرائیل سره پکا په مریم طه کې دي انبیاء سره فالحج المؤمنون بنور فرقان شعراء د نمل شان شعراء بهر القصص د عنکبوت لدمنا روم لقمان سی تکلاوارو سراسر شهزاد لکه سبا غند فنا د فاتر عذاب نوسه په خطر د یاسین صافات داوو غوسات مشرکان والا روان دي الزمر د مؤمن سیده شورا د انبیاء دي غرب د دخان والا کافر دي کی خلاصم ده دی مومن سجده شورا د انبیاءو ان مومن شا سجده کا اللہ تا پدې د ټولو انبیاءو شورا شوی ده دی مومن سجده شورا د انبیاءو دی زغرف ورته دخان والا کافر شو عذاب لکه سبا غند فنا د فاتر عذاب نه اوسه په خطر د یاسین صافات داوا او غصاد سواد یعنی صحیح یاسین صحابات دعوه و غنصوات مشرکان والا روان دی الزمر د مومن سجده شورا د انبیاء دی زغرب غنطه دخان والا کافر جاسیه شو د احقاف عاد و سمود محمد لفتح ورکل رب اکبر حجرات دا الخروج د قاف دعوه دا زالیات شتو ټوکړي لکه کسکر چې طلوع د النجم آیاتونو معجزه شو د حضرت شق القمر د رحمان د واقعي حدیث شنرم مجادله نشو عاجز په الحشر
मुमतहिना द सब दस्तब जुमुआ के मुनाफिकीन बतगाबुन की पमासर पतलाक द तहरीम द मुल्क अमन कलम हाका के मारिज वक्री सरवर द बयान द नूह नबी जंतायान मुजम्मिल द मुदस्सिर नकुम अंजर द क़यामत द हर क़याद अल मुरसलात द नबा द नाज़िआत अवस मस्दर द तकवीर द इन्फितार तकफीर बनवी इंशिकाक बदुबुरू ताई बबर सोगाला बशी बचान आशिया शिमरकत नबरापुर ता अल फजर शिफना बाल वल शमस वल्लेल शिजुहा बपरिची शाही सदर पातीन इकरा कयात को शाल उसे ज़ियाद बस्ताशी बगारे नो अल कदर बैनक ला ज़िलज़ाल लरिकड़ा दशरक आदियात गुंदिकराल कारवासर तकासुर मका दमाल दुनिया फानिदा असर कम दे मुजम मकरा मुकरर द अल्फील नमूने लाड़े द कुरैशो माउन मकरा सिपाही से पकौसर मुकाफिरून नपाई काट का नसर स्तादे शो तब्बत एदा इखलास करा बहर अल-फलक वन्नास अखिर बदिशियाद द कुरान द जानी द अखकार दा शेखुल कुरान अल्लाह दी रहमतुल्लाह रोज शागिर्दान जमंग रावला गिदल अबे जान ल पकी शोरूना जोड़ल अवे ऐसे गड वटल आगा ने दी दादी असल औदा शेखुल कुरान माला यम साथ की लिखल आ तो कुरान आमिलो औदा बताओ इंशाअल्लाह गया पखल जाके गोली नो शेखुल कुरान हवाई बानी چې د قرآن کریم ډیر نمونه دي او دا ډیر نمونه دلالت کوي په ډیرو صفاتونو چې قرآن د ډیرو صفاتو کتاب دی دا نمونه د سورتونو یاد کوي چې کله مو وایي فلانه سورت فلانه آیت نو بیا به تاسو ته یاد دي چې دا سورت دی آیات پسې دی سوره فرقان کې गदर शमयात उगोरई सूरह फुरकान आयत नंबर 32 गदर मुल्लसमा सिपारा अवल मखदे द कुरान करीम द फुरकान व तौली वही وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة والكافران ولين نازلين بدبان القرآن بيوصل كذلك دارنگي لگ لگ رالي گما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دے پارا چھ مضبوط کمونگا پدے باندستا زڑا لنثبتا بی فؤادک فرقان و تذکوی جدا جدا راغلے لگ لگ راغلے لگ لگ گولے راغلے وجہ صدا دے پارا چستا زڑا بی مضبوط کما ذکر روی ہو چھ ساڑیتا یا خبرہ کے لگا لگا کې نو هغه په پوېږي هغه مضبوطي چې په یو ځل وته ټولاو کې زړه ته پوره نه پرېږي نو فرقان او تذکر جدا جدا راغلي لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دې لپاره چې مضبوط کوم په دې باندې ستاسو دې لګ لګ را لیږو دارنګه سورې بني اسرائیل یوصل شپږم آیات وګورئ 106 فرقان و تولی وی یوصل شپږم آیات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 15 سپارہ یوصل شپږم آیات 106 آئینا مخی وی وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
قرآنا فرقناه قرآن جدا جدا کرے منگا دیلارا لتقرأه على الناس على مكثين دیل پارا چوڑو علی تو دیلارا پخلق پا ارام وانزلنا ونزلناه تنزیلا رالی گمگا دیلارا پرالی گلو باندے واضح واضح جدا جدا رالی گو چه خلق باندې په آرام آرام اولولی او خلق په پویا کې دیگر مطلق رالیگو چه خلق په پویا شي دارنگی قرآن تا فرقان وی لأنه فرق بین الناس زکدا دا خلق په میانس کی جو بلتون راولی جدایت راولی خلق جدا کئی لکه سورہ جاسیہ گوری سورہ جاثیہ یوشتم آیات قرآن دے لراغلے چھ خلق جدا جدا کی سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 یوشتم سپارہ ام حسب الذين تروا سيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون آیا گمان کیا کسان چغیو بالگناہونا اتسبوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات چوبا گردو منگا دیلا پشاندا کسانو چی مانگا اولد عمل کرے نیکو نناغا بد عملاو نیک عملا کلیو شان کی دیشی دوار جدا کرو او دا جدائی کی معلومی کی پا قرآن سوا محیاهم و ماتهم آیا برابر دے جوند دی و مرگ دی ننا کل برابر دے جوند مومنانو دیر خوشحال ہے جوند کافرانو دو تکلیف و مصیبت مرد مومنانو دیر خوشحال ہے مرد کافرانو تکلیف و مصیبت کل دوار برابر دی سواء محیاهم و مماتهم معنی تفصیلی بمگا دیا پخبر صاحبان دی کریو سواء محیاهم و مماتهم ساء ما يحكمون بدعا چدئی فیصلہ کئی اس قرآن تا فرقان ویولی یو دو دو وجنا چلگ لگ اللہ را لے گلے دیم دو دو وجنا چدئی بیرتو راولی بمیان دا خلقو کی نیک عمل خلق او بد عمل خلق اگر دیو بلنا جدا کئی قرآن لا اگر چه نیک عمل ایدو اگر قرآن لرا روان چی قرآن لرا چی بد عمل ایدو اگر بیا یا جراغانو پسی گرزی یا دمو پسی گرزی یا پلیتو پسی گرزی دوارا جدا کئی دارنگی فرقان بیرتون راولی بندیان دا خالق او دا مخلوق کی خالق دا اگر زان یا صفات دی دا مخلوق زان یا صفات دی خالق زان لے او مقام او حیثیت دے دا مخلوق زان لے او مقام او حیثیت دے دی اگر دوارا یو شان کی چه قرآن نے لے دیولی مشرکین فرق دے پر بندیان دا خالق او دا مخلوق کی سورہ شعراء آیت نمبر 97 ودوی اگوری نلسمہ سپارہ سورہ شعراء آیت نمبر 97 ودوی نلسمہ سپارہ قالوا وهم فيها يختصمون وَإِذَا جَهَنَّمْ يَعْنَوْ دَيْبَدِن کی جگڑی کریو قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين
قسم په خدای یقینا موږ په ګمراه ښکارا کی ولي تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين کلا چې برابر کړی موږ تاسو د رب مخلوقات سره إذ نسويكم برب العالمين کلا چې برابر کړی موږ تاسو د رب مخلوقات سره کوم صفات چې د الله او تاسو نظر کړیو قیامت کې به ورته وایي فرق یې نه وکړی قرآن یې نه ویلی که نه فرق یې په میان د خالق او مخلوق کې نشه کولی دارنګې سوره نحل آیت نمبر 17 ورلسم وګورئ سوره نحل څوارلسمه سپاره آیت نمبر 17 ورلسم فرقان وتولی وی لکه د خالق او د مخلوق په میانس کې تمیز خی خالق او مخلوق په میانس کې بیلتون خی جدایت خی چې قرآن نیویلې دغه د خالق او مخلوق میانس کې تمیز نشي کولی فرق نشي کولی پوهیږي نه خبر نه دی سوره نحل آیت نمبر 17 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أيا ذات شاپیدا کئی مخلوقات پشان ناغا چاہدے چغی سنشی پیدا کولے أفمن يخلق كمن لا يخلق آزاد چاپیدا کئی مخلوقات پشان ناغا چاہدے چغی سنشی پیدا کولے افلا تذکرون وتاسو پننا لید قرآن نے پننا ورسل ذکر خالق و مخلوق میں اس کے فرق نشا کوئی دارنگی سورہ بقرہ یوسل پینزش بھی تمایات گوئی 165 سورہ بقرہ آیت نمبر 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعض خلقنا سودی چلنی بغیر اللہ نا اندادن بنسل اللہ باندی انداز جمع دنید ہوئی مثلتا اللہ اور مخلوق اگے یو شان گرزولی دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله مینا قید ای سرا پشاند مین دا اللہ سنگا چه اللہ ترا مدد شوئی نو غی ترا مدد شوئی سنچلا اللہ پنو باندے نظر نیادا و منفتی ورکی دا غی پنو ورکی سنچا اللہ عالم الغیب گنی نو غی مالم الغیب گنی چه سوک ناشنا خبر کیو لیتا سزبر گی مطلب ازبر دار سنا خبر دے ازبرگ سا خدای دے چھتو آیتا سزبرگ یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ظلموا آغا چاہتاوئے چگئی مخلوق خالق سرے و شان گردولیو ظالمان آغا چاہتاوئے چگئی دا اللہ کتاب پر خودو مخلوق خالق سرے و شان گردولیو نو دا قرآن نو دا فرقان فرقان و تولی ولی تا دا سکور یوک دا قرآن نو فرقان ولی دے زکا فرقان جدا جدا تولی دا جدا جدا راغلے لگ لگ راغلے دل مشکالا کی وحی راغلے دا فرقان و تولی ولی زکا
چې د بیلتون راولي په میان د خلکو کې مشرک او موحد جدا کوي چې قرآن دې ویلې ما ټول ښه سړي دي ټول علما کرام دي زموږ د سر ګلونه دي و چې قرآن خو دا زه په کومو تیارو کې روان وم ما ته خو دا ټول یو شان ښکارېدله دا مو فرق و نو دې بیلتون راولي په میان د خلکو کې قرآن ورته ولیږي ځکه دې بیلتون راولي په میان د خالق او د مخلوق کې چې قرآن ووایي نو خالق او مخلوق جدا کی د مخلوق صفات درته وایي چې مخلوق څوک دی او خالق داغه صفات درته وایي چې هغه څوک دی نو چې قرآن نه ویلې نور مفتی سے بھی هغه ګل بغرته یې چې ته وتاریات چې دا څه بنالا نور مولای سے په یو غټ پټ کې به والی دوه درې شوبې به چولی ته والا دوی چې وګورې ته باریات چې خدای دا دته دې ګورلو نسبت کو داسې شی قرآن دې ویلي قرآن وای تا ته پته ولګي د قرآن د کلام الله دا الله کلام دا الله خبره کلام الله ورته وایي ځکه هغه مطلوب هغه الله کلام دی او قدیم دی کلام الله ورته وایي لکه سورة توبه شپږم آیات نمبر 6 کې وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ که یو تن مشرکانو نه پناه غواړي نو پناه الله ورکا ځای الله ورکا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کہ او تند مشرکانو نا پناہ غواړي نو پناہ الله ورکا حتی اسمع کلام الله تر دې پورې چې دا الله کلام واوري قرآن واوري کاغه راځي دیو جمعوالو زمون په درس کې که مشرک راځي اومه اجازه ده راځي شکی دي نی دا خپل شرک پرچار باندې کوي قرآن دی واوري که خوږي ودې مني کوي وغه نه مني وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ توګه پورې چې واوري دا الله کلام ثم أبلغه مأمنا غاورا سوا دوا زايدا منتا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا دې وجنا چې دا یو قوم دې نه پوهیږي په قرآن باندې قرآن میں خبر نہیں کلام اللہ دا اللہ کلام دا قرآن میں دا کلام اللہ کلام الملوک ملوک والکلام دا بادشاہان خبری دا خبر بادشاہانی دا اللہ کلام اگر دا طول کتابون بادشاہ دے بادشاہ پر دی اور د هغې د لاندې هغه رعیت هغې پسې روانې د قرآن درسونه دي ته روانې د صرف دوره کومه ته روانې د نحو دوره کومه اجرا کومه هلکه ته اجرا د قرآن وایې که دا اجرا د قرآن دپاره ده ته صیغو د قرآن وایې دا صیغې خو د قرآن دپاره دي عجیبه قوم دی څو عقل یې والی شوی دی مولیان بدو نه پوهیږي چې قرآن خو د هغې دپاره نه غټ دي دپاره نور ړانده خلک ګود لا ساتي لو لا ساتي دا دی چې غنم کرمه دا ټول علوم عالیه دا د قرآن دپاره دي نو ته لګي در صرف کال د عمر عزیز را در نحو مهو گشتی نیاد خدا را قرآن دی دو خدا آگے دا پارا آپ دا دی دا پارا قرآن دا اللہ کلام دی او دا دی زان لا یو خوند او یو مزارا سکا کلام اللہ وردوئی
قرآن چنین سره تیارو کی پروتی خبر نی مازغی کار نکی قرآن بیٹری دا رنا دا ٹارک تے چه تیاری سری دا پتا نلگی چه دیدا کی کاندا دا دیدا کی برجای دا دیدا کی خرنگ دے چه رناشی نو سری دا پتا نلگی نو قرآن چه نہیں ہے نو تا پتا نلگی دخاو دا بدل کله چې قرآن وای راشي نو تا ته پته ولګي او دی وجه قرآن کریم یو نوم دی نور رڼا لکه سوره نساء یو سل څلور اویایم آیات وګورئ 174 د قرآن نوم دی نور نور ورته ویلي ځکه دا رڼا ده یوسل سلور اویایم آیات 174 سورہ نساء شپږم سپارہ سورہ نساء یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم او خلقو تحقیق سرارا کہ تاستا برہان من ربکم دلیل طرف درفستا سنا وانزلنا الیکم نورا مبینا راولے گرامنگا تاسو ترنا اخکارا گورد قرآن دونونے ذکر کر لئے یو برهانون او دیم نورا مبینا من در تا برهان راولیگا دلیل در تا راولیگا لوی دلیل قرآن کریم دیو جاول دلیل اغا قرآن کریم دے یو غلی اسائی کے مناظرہ لما استاد ہوئے من طالبان مردان کے او دا ابتدائی وقتو دا شیخ القرآن دا دعوتو تو مدرسہ کی منگا دیرو طلباوی چنن مناظرہ دا پنبیر مولانا سے با دا نور علماء کرامو منگوی چی زو گورو وغا زمانہ کی مناظرے دا احکام دا حق دا پاروی حق ثابتولو دا پاروی د توحید د اشاعت او د سنت او د اشاعت او د بدعات او د رد پاروي اوس مناظره مکارسی دي از آیه وای چې ز شیخ المناظرین شوم بل وای ز شیخ المناظرین شوم په دې جنگ شي بیا هغه وخت کې د حق د پاروي او هغه به د عربی کتابونه د اسلافو کتابونه قرآن حدیث آب دلیل کې پیش کولی شو نو ویمنگا وی چه زمنگا گورو ویمنگا رالو طالبانو من تاپوسو که دا نور علماء چه کمزائی که راجمو التلارو مونگی چه اپن پیر مولا وی آغا فلانی جماعت کے راضی بروسا ویمنگ رالو آغا جماعت تا وی آکسان دو دری کسر مواتوی چه پنپیر مولانا سے بھی چوس براو رسی من ناستو دی که او سڑے راگ سپینا ٹوپائی دا دیلائی ٹوپائی پسر دا دسمالی پوگا دی او خیستا سڑے ہو غربونو نیدا سدا بینی بایدی تک سر غربونا او خیستا سڑے بیچرا اخکارا شو دی پاسی دل راش در جوشو یموی چه پنپیر مولانا سے پسو خویدا دی کانا یموی چه خواهی من ور سر خبری شروع کری یموی ورطای تسلر آلی وی مناظره لا یموی چه کتابونا یموی خاندل چه زمان چه دلیل کم کتاب دی غلق دی پروت دی کانا هر جماعت کشتے قرآن کریم یموی چه نور کتابونا یموی خاندل چه نور اغی داوڑی دی انچه بیوتا خیم کانا او یادو پروائی نوا یکی آوازی ہو وی مناظرت شروع کے دا
منګه لرو وی باز شروع شو چې قرآن پاسې ده او د تا د غیر الله باندې په دې مناظره وه چې قرآن پاسې ده آیاتونه یې شروع کړل او بیا یې هاتو برهانکم ان کنتم صادقین وی چې دا یې وویې د مولیانو شور جوړ ده چې فتوا پې کوي فتوا پې کوي او شور شو خلق را پاسېدله ده غوبل شو چې قرآن ښه په ارام ولاړ دی بیا مناظره روانه شوه وی زمونږ شیخ القرآن ډېر خوښ شو دا خو ډېر صفا سوتره خبره ده وی موږ ورسره روان شو وی موږ ورته ویل چې حضرت دی خو دلیل نه وي ما ته موږ ته یې وي چې دی څخه څه دلیل دی دی څخه هېڅ دلیل هم نشته دلیل ما څخه د قرآن کریم برهان من ربکم دا دلیل دی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا او خلقو تحقیق سره راغی تاسو ته برهان د طرفه د رب ستاسو نه دلیل دلته راغی وانزلنا الیکم نورا مبینا راولېږه موږ تاسو ته رڼا ښکاره قرآن کریم ته رڼا ویلې ده دا رڼا ده ذاک السبیل المستقیم وغیره سبل الغوایة والضلالة والردا دا نیغه لار ده د دې نه اخوا هغه ټولې د ګمراهۍ او د تباهۍ لارې دي چې قرآن دې پرېښوده ذاک السبیل المستقیم وغیره سبل الغوایة والضلالة والردا فقرأ كتاب الله وسنن التي صحت فضاك إذا اتبعت هو الهدى قرآن الولا سنت پیغمبر احادیث الولا چې صحیح لار درته معلومه شي دارنګه سوره شورا یو 50 آیات وګورئ قرآن ته رڼا ویلې دا رڼا ده قرآن کریم دو 50 آیات سوره شورا 15 سپارہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دارنګي وحي وکړه موږ تا ته د روح د خپل حکم نه قرآن کریم یو نوم دی روح ځکه دا د روحونو علاج دی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دارنګي وحي وکړه موږ تا ته د روح د خپل حکم نه د قرآن کریم نوم دی روح ځکه دا د روحونو علاج دی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ته نه پوهېدې چې څنګه بیان د کتاب او څنګه بیان د ایمان پیغمبر پاک ته الله وایي ته نه پوهېدې چې څنګه بیان د کتاب څنګه بیان د ایمان ولكن جعلناه نورا لیکن ګرځولې موږ دل رڼا قرآن کریم رڼا او ګرځولا اوس الله د رڼا علی ګلې دا ته نه علی نو دا خوستا جوړوم دی چې تا یاره ما ته پته نه لګي تا ته به څه پته ولګي د ټریلر څخه پراته ده او ته نه رالي اته یاره ما ته څه ښکاري نو تا ته به څه ښکاره شي ښکاره کېږي خو به حالا چې ته بیټري ولګې لاټین ولګې چراغ ولګې نو چې ته قرآن رالي نه نو تا ته به پته څه ولګي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لکه مندا په دې باندې سوچ زمون خوښي زما د بندګانو نه وانك لتهدي الى صراط مستقيم تلار ہے بطرف دلار نی باندې قرآن میرنا راولی گلا قرآن ته رڼا ویلدا
سوره بدقسمت دی هغه مخلوق چې هغه نه د خدای کتاب پاتې شوی دی د خدای کتاب ته اوسګار نه دي سم نه دي د خدای کتاب نه ورڅخه ټیم نشته زګه کن نظر در حال خود اینا تمام کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول کدام سلم تازی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری سلم قاضی ترخ کرو دا منطق ہم دے سلم قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان سو پوری دی یونانیانو علم بوائے راش علم دی ایمان علم وایا سو پوری بدائی پوری خطے راش علم دی خلائی کتاب وایا دی خلائی کتاب نظام خبر کا پاتا و پاتا لگی بلتون بیارتا معلوم شی خلقو حق بیارتا معلوم شی تو دی خلائی کتاب وایا رنا والا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا دارنگی وحی اگرا منگا تاتا روحا من امرنا ضرور دخل حکمنا ما کنتا تدریم الكتاب والایمان دو پیغمبر پاک نے اخیار سڑے دنیا کی با پیدانشی داغنا قابل سڑے دنیا کی با پیدانشی داغنا خوش اخلاقا دنیا کی با پیدانشی خوب ہو رہا ہے اگر توی تا دا ایمان بیان نشکو لے تا دا کتاب بیان نشکو لے ما در تا قرآن راو لے گئے لار میں در تا خیرہ یو سرے چھ دا ایمان بیان کئی یو سرے دا حق بیان کئی اور قرآن والا نور زی دے باس کری وڑی ہوئی دو جنا یو سری جماعت کی کسان ناستو اور بیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلارہ تیرے دو بیان کن کی تیرے اطارف الناسخ من المنسوخ پر ناسخ منسوخ باندے کوئی گی نو غلشو یوزے دا جمعہ تا تو قرآن باندے نہ کوئی گی نو تب ایسے بیانوں کی بیان دا قرآنی کسائے بیویسی تا کسائے وائے قرآن بیان دے مخاطب با شروعی کسائے بے شروع گڑی لکہ کسائے وائے دا قرآن آیاتونو آیا مسئلہ بیان کا دا شرک ردو کا دا بدعات ردو کا مدر با کسو باندی سری کسائے بے شروع کی دا بڑائی کسائے دے بڑائی کسا خلاصی جی نا کلمہ بل کسائے دا دعوت دا توحید و سنت چلو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ تنبوئنی جسن بھئی بیان کتاب سن بھئی بیان ایمان وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن گرگولے منگا دے قرآن لگنا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا بدے منگا توفیق ورگو چالا چه زما خوغشی زما دا بندگانو نا چه قرآن تیکینو لی بدے پوشا لکھوائی فضل در باندی شروع شو دخوائی مہربانی در باندی شروع شو جتے قرآن لراؤستے کلک شا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تلار خیر دا طرف دلارنی ہوئے قرآن لچھ دی راولی لو کلک دیکی اور ان ما سمیتا ٹیلیفونو کا طالبان بہار کا اور دوائی چھ سار چھ ازان کی گی نو بیارا چھ یوزائی نبونی سی دیگی جی چھ سبق ختم شوئے غیر ناستی پاسی نا نو زه کله کله یو کس لځای کوم نو مال چل راځي چې څنګه لوکم دغه دا زما زم برداشت کولای نشم چې زه یو طالب ته په پاسه بلکې نو ځکه دا قرآن طالب دی دا قرآن لراغلی دی
د ډېر لوی مقام دی د الله په کیسه. نو مالا بیا چل راځي، نو ما ته مالا مخکې ځای وګوره. نو زه به څنګه وګورم؟ زما په ځای کښېنه نو بل طالب زه څنګه پاس وم چې هغه ورته شپې روڼې کړي دي. نو ما درته ویل ما زه بس پرېږده ورک ولا وساتئ، ناست دي په خپل ځای باندې. دا د قرآن کله چې قرآن له رالې او تا مصممه اراده وکړه، نو ستا نه به خدای د فولادو غر جوړ کړي. ته به دومره کلک شي، نه به دې په خوب کار وي، نه به دې په خوراک کار وي، نه به تا به داسې کلک کړي. دا توفیق الله ورکوي. دا څوک مني نه چې شپږ ګنټې اووه ګنټې مسلسل درسي، استاد هم نه ستړی کېږي او شاګرد هم نه ستړی کېږي. دا د قرآن اعجاز دی، دا د قرآن اثر دی. نادي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ته لار کې په طرف د لارې نه دی. نو قرآن نوم دی نور، ځکه دا رڼا ده. دغسې د قرآن ګڼ نومونه دي، ډېر نومونه دي. او هغه العرفان کې حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده تفصیل سره ذکر کړي. دارنګ الوابل السیب کې ذکر دی، او د هغې علم او حکمت د هر یو نوم هغه ذکر دی. هغه بیا ځان له تفصیل سره وګوره. دارنګ حکمت د نزول د قرآن، چې قرآن الله سره رالیږلی و، حکمت یې څه و؟ سره رالیږه، دې له راولیږه چې دا وایه او په دې باندې به ختمونه کې روژه را روانه ده، او د اوس نه ورته جیبونه لږ درانه که که نه دې له رالیږلی و چې ته به تراوو کې ختمونه کې. نو تراوو کې جماعتونه به ټیکه کې چې دې جماعت کې به په 3 ورځې کې ختم کوم، دې کې په 2 ورځې کې ختم دی، دې کې په 1 شپه کې ختم دی. په هغې باندې به څه وټک کې دې له رالیږلی و، دې له رالیږلی و چې ناوې سره یې په زانګو کې کېږدي، په ډولای کې. او دې لپاره چې دا بختوره شي، دې له رالیږلی و چې مړی وشي نو په کټ کې ورسره کېږده، او تر مقبرې اوسه ولته د څښاک سره یو ځای کېږده. دې له رالیږلی و چې په پولې او پټي باندې جنګ شو، نو هسې د قرآن نه ده لیدلی. بیا قرآن کریم راوالی، یو ته وایي ته په دې قرآن قسم وخوره چې تا زما پوله نه ده والې، بل ته وایي ته پې قسم و. دې له رالیږلی و. حکمت یې دا و؟ نه نه، حکمت د نزول د قرآن چې قرآن الله سره رالیږلی و، دې له الله رالیږلی و چې خلک د تیارو د کفر او د شرک نه، د رسومات باطلو نه، د ظلم نه رڼا ته راوباسه. معاشره پې سمه کا، ملک پې سم کا، هغه بدامني په امن باندې بدله کا. مخلوق د الله نه کټ شوی دی، هغه د الله سره وتړه، د الله تابعدار او غلامان یې وګرځو. دې له الله قرآن رالیږلی و. اخراج الناس من الظلمات العوائد الفاسدة الضائعة الشركية والكفرية والبدية والرسومات الباطلة إلى نور التوحيد والسنة. دې له رالیږلی و چې خلک د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د ایمان ته راوباسه، د ظلم د تیارو نه رڼا ته راوباسه، د هغه رسومات باطلو نه د هغې د تیارو نه رڼا ته راوباسه. دې له قرآن رالیږلی و. دې له رالیږلی و چې خلک د هغه غلطې معاشرې غلط کارونو نه نیغې لارې ته راوباسه، او خلکو له چې چا ومنې نو هغوی له زیري ورکه چې الله به جنت درکوي، خوشحالی به درکوي. او چې چا ونه منې نو هغوی له یره ورکه چې تاسو یې نه منئ
وګوره د الله عذاب به ور باندې راشي او الله به الله عذاب درکړي. لکه سوره ابراهیم اول آیات وګورئ، 14 سپارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب انزلناه الیک، دا عظیم شان کتاب منگا تا تراؤلیگا، سلام راؤلیگا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دیر پارا چه خلق دو تیارون رنا تراؤ باسا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دینا مراؤلیگا چه اوک کی خلق لراؤ تیارون رنا تا. نو چې قرآن اوئی او دا آغا شاگرد اگا دا تیاری نرانا تراؤنو نو دو دا قرآن حق ندے ادا کرے. قرآن خودی نرالیو تیاری نرانا تراؤ باسا معلومی کی دا دا حق ندے ادا کرے. دو تا تیاری خیلی ندا رنا یا تا خیلی ندا چه دا تیاری دا رنا دا دوی دام خده و دام خده دام گزاره کو دی سرم گزاره کو نو هغه بسان تیاری نراوی تو دو تا خی چه دا تور تند تیاره دا او دا رنا دا الگا دیگا تیاره پریدی. شیخ القرآن نمخ کی دانا چه موحیدین نو تیر شوی توحید والا تیر شوی دی و دو خلق دو شرک نمیده استولی شرک نوی دای وطنوی چه دقا عمل چه غیر اللہ را مدد کے داغا پر نظر و منفتی ورکے نو دا گوره شرک دے دای نوی وطا چه شرک وطا نکو نو اگا دا شرک نتوبہ سنگا استوا. شیخ القرآن اللہ دو برحمتو نولیگی ابتدائی دور کی چکل آگئی با بیان کو نو آگئی با دا شرک ردو کو او بیا دیوی شرک دا دومره لوی جرم دی چې چا شرک وکړ نکاح مات شه اولاد حرامیان پیدا کی او دا شرک دی او کفر دی نو خلق به تمون دی تو وای زمون دی تو ور دا وینا اجه دا سو کوئی یره دی متشدد دی او دی سختی کوي او دی سختی کوي چې ته تیارو نه کې نو به تیارین راوځي څنګه. قرآن دی لرالی ګلو لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب انزلناه الیک، دا کتاب را لګلې موږ دلته تا تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دې بارا چې خلق لوي تیرونه رڼا تا دې لمرا ولېګ چې خلق تیرونه رڼا تراو باسا. قرآن وا تیار خلق توخا چه دا تیار دا رنا ور توخا چه دا رنا دا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دین پارا چوکی خلق لرا تو تیارون رنا تا دین راولی گو چه خلق اویارو توس دانا چه تو اترائی دورا بنگلی دورا مانای ورطا ملاوی انو یرون مکو یره بے امو لگا سورہ انعام آیت نمبر 51 یو بند رستم گو رئی وہ مسی پارا سورہ انعام آیت نمبر 51. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ وَأَنذِرْ صيغه د مضارع ده کنه اقیم الصلاة اقیم امر ده کنه او دا انذر څه شي دی هغه کوله تسخت او نو امامتی به ورنه لړی شي امامتاینه به امامیتاینه
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ويرى بده قرآن باندې هغه کسان يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نشته دی لرا بغیر دا اللہ نا سوک دوست او نسوخ لاسون کے لعلهم یتقون خامخا چه دی زان بچ کی دی شرکنا وی یرا دا قرآن باندی قرآن و تا بیان کا وانذر به الذین وی یرا بدی قرآن باندی ہاں کسان یخافون ان یحشروا الی ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون خامخا چې دی ځان اوساتي د شرک نه ځان د شرک نه بچ کی مسله توحید ورته بیان کا قرآن ورته بیان کا ویرو دارنګي قرآن ورته وایا چې دی ځان اوساتي دا غلط کا شرکیات و غلط کارونا سورہ شورا 15 سپارہ روم آیاتو گو رئی سورہ شورا آیت نمبر 7 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا دارنگی وحی اکرامنا تا قرآن دو واضح جوابان دیئے لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر دے پارا چھتو یرے ام القرى ومن حولها مکی والا چاپیر دنیا ومن حولها آغا سوچ چاپیر دمکی ندی مکم نیز دنیا پوری دنیا تا پیغمبر را لے گلے اللہ را لے گلے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے طول دنیا دے پارا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دے پارا چویارے مکی والا آغا سوچ چاکر دین دی اویارے دے بیارا تاسو لگا سختی کوئی دا سے لگنا پا چل والغنی او دا سے لگون تا کہ خندا باندې سړی په مسله کې څه خندا او نه خندا مسله چې څنګه خدای ویل دا غسي وایا او اخلاق نرم استعمالو کنزل مکو خو مسله کې نرمي نشته مسله به هغه وای کوم چې الله ویل دا هغه بیا چالو نشته لتنذر ویل دی یره به دا بریان سختی کې شیخ القرآن بوي ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد كقرآن وسنة بيان لا دا تشديدي فإني بحمد الله ربي مشدد حلموا شهودا وشهدوا كل مشهدي نزع الحمد لله متشدد ما راجم شيء هر زوائی شدا متشدد دے کدا تشدیدی قرآن ویل او دا سختی بیشک از بدی فخر کوم چیز متشدد ما قرآن ویل بھی یارو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دے پارا چویارے مکی والا آغا سوکو چچا پیرا دی مکی ندی وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ یہ بلبی جنت کی وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ او بلا بلبی بجہنم کی دارنگی پیلا سمایات اندی سورہ شورا کی اگو رئی فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَلِذَلِكَ فَدْعُ دے قرآن ترا غوار مخلوقات وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کلا گدری گا لگا چھتا تا حکم شوئے دے وَاسْتَقِمْ
कमा उमरता कला गुदरेगा लगा चिताता हुक्म शेदे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता सहाबी वही लक़द असरा इलैका शेबु या रसूल अल्लाह नबी इस्लाम गिरे किस्बिन वेख्तो लगेदल अगर तो हजरत दे जर बुढ़ा न शुई नबी अलैहिस्सलाम बोलते शय्यबनी हुदन व अखवातुहा सूरह हूद दाही अमसाल बुढ़ा खमा चला इकला को देगा अब खला को दल दादे जवान कर दे फलिज़ालिका फदू वस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाहुम मुताबिदार की गदवैद ख्यालातु ताबसुक नरमई सुबह तो गुजारा को सुबह तो नरमी को वला तत्तबि अहवाहुम वकुल आमन्तु बिमा अंज़लल्लाह मिन किताबिन वउमिरतु लिअअदिला बैनकुम वतवा मा ईमान वाले बावा अल्लाह रानी के किताब वउमिरतु लिअअदिला बैनकुम मा तो हुक्म शे इंसाफ हुक्म निस्तासु की अल्लाह रब्बना व रब्बुकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम ला हुज्जत बैनना व बैनकुम दादन रानो ऐलान दे दादन सड़े दा ऐलान कोली जो जोड़िया सड़े वसदा ऐलान की चेरी की तमगिरी दादा तमे गोसे बुजदली व खत्मे दादा दवाई चेरा मर्द मर्द से सरिया ये मर्द मरगुन तैयार दे वो उमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम ला लना आमालुना व लकुम आमालुकुम ला हुज्जत बैनना व बैनकुम अल्लाह यजमउ बैनना व इलैहिल मसीर ताकि अल्लाह तो विराट लेना दा कुरान अल्लाह दे लराउलेगो चित्त यारो ना खल करना दराउ दासा दिने राउली गो चिचा उमन अगला जीर वर का अल्लाह बगल जन्नत दर गई चा उमन अगला यर वर का चू यरी गई दा अल्लाह ना और वो यरो तो शिरक ना तो बिदअत ना दा अल्लाह ना फरमाना ना अल्लाह तेरे कुरान हक राके कितने गुजारी के सिवा बस चांदा न राके क्या कुरान तने शिवेले मीवाया और कना बदीनिया दुआई है चेसे लिया बारंगी सूरह बकरा इज्तिमायात बोली सूरह बकरा आयत नंबर 25 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بشارت مقام راغي زيري ورقا جستا مرگره قرآن وارد موحد شو زیری ولورگا توحید امن او دا قرآن بشارت تا اس گورا سنو دا خوند وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر ورگا کسان اللہ چوئی ایمان راہ مسئلہ توحید امن اللہ وعملوا الصالحات عملوں کنیک عمل صالح سے شیر قاضی بیزائی ہوئی الصالحات من الاعمال ما سوغا الشرع نیک عملانا شاری مقرر کرے نوغی نظیر ورکا ان لهم جناتین چتیل بی باغونا جنتونا نکل کل باغی میوے دیری خوب بنی نبیا سڑے یو خوا بل خوا روان یرا باغ میں سب برما پا کی نشتے و بنیشتے ورپسی وی تجری من تحت الانہار بھئی عباد اللہ ندون داہن والی بابک روانی نیرو نبروانی کلمی وومی
خو سړی د خوراک چل ورځي نو په درستخان پرته یې په ترس ترس ورته ګوري لاس والا نه ورډي ځکه خوراک چل ولا نه ورځي نو د خوراک چل ور نه ورځي كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها داسې میوې به ورکولی شي چې دله به د خوراک چل ورځي کله ښایسته باغونه وي او نهرونه ولي پکې رواني اوبه پرېمانه وي سړی وایي چې غوپه مې پکې وخوړی خدای یوازې د خوشحالۍ ځای یوازې ارمان دی وایي چې کور والا راسره وی که نه ارمان دی چې ملګری راسره وي ولهم فیها ازواج مطهره دی دغه بډۍ کې بیبیانې ازواج ملګري به یې بیبیانې به هم ورسره یې نو چې ښایسته باغي او ولې پکې روان یې نهرونه او بیبي سره دې کونجۍ جولي او پکې روان دي د هغې ځان له یې خوند دي بیا خو کله کله باغ ومي اوبه ومي یا ښځه ومي واده یې کوي خو هغه ښځه هغه یې غوجلې موږی څښا چټه سور بوی به دې خیږي چېرته صفایي خو په ژوند کې دی کړي څښا جامې څښا مخه دا داسې به مطهرتون پاکې شوې به وي داسې پاکې ساکې به وي چې د هغې د خون نلۍ به د هغې د جامو دننه ښکاري داسې پاکې چې اخلاق به ډېر صفایي دنیا کې خو بعضې ښځې یو بدغضبې چې ته ښه خوشحاله خو چې مخ ته ورته وګورې نو تا له غوسه درشي یا بد نیت یې نیولی نه داسې به نه یې هغې به وایي طوبی لمن کان لنا وکنا له خوشخبري ده هغه چاله چې موږ د هغې بیبیان یو هغه زموږ خاوندان دي داسې ښځې مطهره نو کله کله ښکلی ګوري میوې پکې ډېرې اوبه ډېرې او ښځه د سړي په طبع وي د خوشحالۍ ښځه وي او پاکه ساکه خوش اخلاقه خو یا ښځه زر مړه شي یا خاوند او کور روان شي نه نه وهم فیها خالدون دی به په دې کې همیشه وي څنګه کامل بشارت وبشر الذین زیری ورکه نو حکمت د نزول د قرآن خلق د تیارو نه رڼا ته راوباسه په قرآن الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي هغه د مخلوق د تیارو نه د رڼا د رایستو لپاره د قرآن لار استعمال کړې وه چې هغه به تقریر هم کو د قرآن به لاس کې نیولی و قرآن به لاس کې او زیات زیات یو ګوته به اوچته کړه تقریر کې او تقریر به کو درس د قرآن او به زما رکن به هغه څوکي چې یا به قرآن ښیي یا به قرآن زده کوي نو د قرآن یو بهار جوړ شو قرآن خلکو راواغست نن د نورستان په غرونو کې د قرآن درسونه دي د کونړ په درو کې د قرآن درسونه د بدخشان په صحراګانو کې د قرآن درسونه دي او چې کوم ځای د قرآن درسي تاسو کله د پنځیر وبو بیس کړي یا به د هغه چا د کویو بس کړي چې د پنځیر وبس کړي دا د شور قرآن الله دې په رحمتونو ولېږي هغه کار کړی دی دا مرکز دی مرکز ټیک نور به یې شاخونه خو جړه دا ده او د دې خپل مقام دی د دې ځای دې ځای کې قرآن زده کېږي او د قرآن د خوند نه سړی خبر شي نو قرآن دې له راغلی و چې خلک که یو سړی تا ته وایي لکه دا تا سره ترخ کیسې ته وایي قرآن دی هغه وایي سړیه په قرآن څه کې یا هغه درته وایي یره دا قرآن دی خو ته دې خلکو اصلاح پکار ده او دا ګوره بدامني ده او دا دي او دا دي او دا کول غواړي نو ته ورته څه وایې دا اصلاح دا امن په قرآن راځي ځکه دا الله را لېږلی دی چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسه دی را لېږلی چې خلکو له زیري ورکه چا چې قرآن ووایي
چې الله به درله جنت درکوي، الله به درنه خوشحالېږي. خلک ویروه چې ګورئ قرآن مه پرېږدئ، که قرآن وپرېږدئ نو تباه به شئ. قرآن مه پرېږدئ معاشره به تباه شي. قرآن مه پرېږدئ یعنې دا قوم به تباه شي، د اولاد دشمنان به شئ. بیا څنګه چې پخوا وو، اوس هم چا چې قرآن نه دی ویلی نو وګوره که نه ماشومه جینۍ هم په تماچه وړي. خپله لور ملالۍ هغه زاړه دي چې قرآن یې نه دی ویلی. نو حکمت د نزول د قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتبشیر الناس ولتنذیر الناس. دینا الله قرآن را لېږلی چې خلک د تیارونو وباسي رڼا ته، زیری ورله ورکړي، یره ورله ورکړي. سبا به انشاءالله موږ مخاطبین د قرآن ښیو چې روایت کې ته سوچ کې ته به ګورې چې دې کې د قرآن تعریف دی، که دې کې د قرآن اسماء ذکر کړي دي او ترغیب ورکوي قرآن ته، او که نه دې کې حکمت د نزول د قرآن دی. که دا نه وي نو ته به وګورې چې دې کې د چا سره خطاب خو نه دی. هغه به انشاءالله سبا ذکر کوو. واخر دعوانا پورې ماسخوتن به د لمونځ نه بعد انشاءالله دلته مرکز کې مولانا مومن ګل صاحب تکرار کوي. کوم سبق چې موږ ووایو د راځي هغه بیا مختصر دوباره ریپیټ کوي، تکرار کوي، دې لپاره چې زده شي. په جوماتونو کې هم څه ملګري تکرار کوي، نو تاسو به د نن نه خپل کار شروع کوئ. ځان له به کاپیانې والئ، قلمونه، او ځان له به رف لیکل کوي، او بیا به هغه ځان له صفا کوي.